الحمد لله الذي هدانا لإشاعة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على نبيه الملحمة محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. صدق الله وصدق رسول الله. छोड़ कर कुरआन को मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, छोड़ कर कुरआन को मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, दी को भी रुसवा किया और आप भी रुसवा हुआ। आथार सहर के पैदा हैं, अब रात का जादू टूट चला, जुल्मत के बयां हाथों से तनवीर का दामन छूट चला। जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम, पदे अज़ीम शान इज्तिमा की द मुवहिदीनो द दे जम गफीर सरा मखामख के दल द खपल जान द पारा जरिए द सआदत गणू और द खपल जान द पारा ढेर ज़ियाद औले फ़ख्र गणू। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पदे रज़ाशी द ज़िल्ले मलकन द तरफ़ा द कारी मोहम्मद वज़ीर से और दगशान कम इंतजामिया चिदा द इज्तिमाए पंजपीर दागी द तरफ़ा द बयान कवल मौका में लाउशवा, अगर चे जमा खपल ज़ाती से शौक न हो मंगा अल्हम्दुलिल्लाह द डेरी ज़माने ना बग़ैर द सग़रज़ना बग़ैर द सलालचना इज्तिमाए पंजपीर लराजू और महज़ द अल्लाह रब्बुल आलमीन द रज़ा द पारा पदे नियत बांधी मंग नहीं रागली नज़ पदे नियत बांधी रागले यम चकनीमात दी इज्तिमा की बयान में लाउशी دا خو زمنګ او ستاسو یو روحاني اجتماع ده، یو دینی اجتماع ده، یو تربیتی اجتماع ده.
پدې کې مونږ او تاسو لاس ازده کول پکار دي. بیګا چې کله خطیبانو بیانات کول نو سملګرو بې ځایه چغې چغاري چوتېدل را لګېدل دا خبرې اترې چې مو ولیدې نړوم درد وکړو. خو به هر حال که اوس دې ځای کې د هغې بیان کوو هم مناسب نه ده. خو د پېښوري صاحب محترم پر اوسکني او بل کلني بیان یاد ساتئ چې هغوی په آخره کې دې ملګرو له دا اطلاع ورکړې وه او دا پیغام یې ول ورکړی و چې زمونږ میشن په دنیا کې د توحید او د سنت خدمت دی او د توحید او د سنت خدمت چې څوک کوي دی به په دنیا کې چاته ځان محتاج نه ګڼي، دی به په دنیا کې ځان د چا نه کم نه ګڼي. دا ډېر لوړې مرتبې والا دی، شرافت والا دی. لکه حدیث د امام الانبیاء دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لیس منا من لم يتغن بالقرآن. امام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من لم يتغن بالقرآن. صاحب قرآن ہو کر بھی دنیا والوں سے مستغنی نہ ہو تو یہ ہم میں سے نہیں. څنګه چې جناب رسول الله دا فرمایلیو چې لیس منا من غش فلیس منا، چا چې ملاوټ وکړه دا ملاوټ یوازې په پیو کې نه دی راغلی، دا ملاوټ یوازې په غوړو کې نه دی راغلی، دا ملاوټ په دین کې هم راغلی دی. چا چې دین کې ملاوټ وکړه الکه د خوراک سکاک په شي کې دی ملاوټ وکړو نو زه انسانانو ته نقصان میلاویږي، خداغوی جسم ته او جسم څه شی دی. بیګا علامه صاحب تاسو ته د هغې په باره کې اشعار هم ویلیو، احادیث د جناب رسول الله هم ویلیو. لیس منا من لم يتغن بالقرآن. خوراکی شیزونو کی سړی ملاوټو کی داغی نقصان وجود لرازی، لیکن ایمان والو کله چې په دین کې ملاوټو کی د مشرکانو پشان یا د بدعتیانو پشان یا د افراط و تفرید کولو والا خلق پشان نو دا هم بیا په دین کې ملاوټ دی. او دا الله پیغمبر فرمای من غش فلیس منا. دین کې ملاوټ دا په ډیرو طریقو باندې دی. نو جناب رسول الله فرمائی چاله چې الله رب العالمین علم د قرآن کریم ورکا، علم د قرآن کریم ورکا، بیا د ځان د خلقنا مستغنی ونه ګڼه نو دی د الله پیغمبر فرمائی زمونږ نه دی. او دنیا داسې شی، ژوند داسې شی، مرګ داسې شی. ژوند دا دی الله رب العالمین چې کوم احکامات را لېږلي، کم کلام را لے گلے دے، امام الانبیاء چی کم فرامین ذکر کلی دی پا دے بانی عمل کول دا جون دے او دا دین خلاف کول دا مرگ دے. او دنیا خونن زما سرشتا سبا نشتا، سبا شتا نبل ورز بنائی. دا عرب یو تاجرو، ترک تاجرو، ترک عدنان خاشقجی دا د نومو او دے ډیر زیات مالدارو. د مالدارۍ نه په ده باندې حد و دا په 1970 کې د دومره مالداره دی چې د نورو ملکونو شهزادګانو او شهزادګیانو دی به د دی سره یو کپ چیس کل د خپل ځان د پاره سعادت ګڼو. او د دومره مالدارو چې کینیا کې په خپل وسیع او عریض فارم کې ناست دی او د ده ماشومه لور ده هغې د آیس کریم مطالبه وکړه. نو چې د آیس کریم مطالبه یې وکړه نو دی راولګېدو او جاز یې ولېږو، جاز سپین ته، او د هغې ځای نه چې دی نو په جاز کې آیس کریم راواغستل
او بیا لاړو جین واتا یا جنیوا او آلته نه چاکلیټ راواغستل او په یو ورځ کې دا سفر مکمل کو او هغه ځګیله واپس راغی. $1,000,000 د د چې دی نو دا د ورځې خرچه وه. لندن، پیرس او د دنیا 12 ملکونه هغې کې د د لګژري محلاتو او د ګوړو د اسونو شوقي وو. نو د دنیا په مختلف ملکونو کې د د بیلې استبلې وي په هغې کې به آسان اسونه د ساتل. دغه شان د غریبانو سره، د یتیمانانو سره، د مسکینانو سره خیر ښېګړه دا به د ډېره بده ګڼله. دې به دله خوند نه ورکو. د دې نه علاوه هر قسم سهولیات دته میسر وو. خو یو وخت په ده باندې داسې راغی چې په ایرپورټ کې ولاړ و او خپل وطن ته د تلو کرایه ورسره نه وه. دنیا باندې اعتماد مه کوه. د دنیا په دې چغو چغارو باندې هم اعتماد مه کوه. تاسو خو الحمدلله موحدین یئ. ټول عمر مو یا قرآن کریم واورېدو یا مو قرآن کریم بیان کو. زمونږ د چغو چغارو سره، زمونږ د بېځایه حرکتونو سره چې دې ځای کې یو عالم بیان کوي، هلته وایي دیس چلو کا، هلته بل وایي دیس چلو کا، هغه ځای کې نه آواز شي بل دا چلو کا. نو دا زمونږ ملګري په حقیقت کې نه، دا بېعزتي او بدنامي غواړي د جماعت او د ملګرو. دې ځای کې قسم مې دي د الله تعالی په ذات باندې قرآن کریم مخې ته پروت دی. استادان ناسې موږ دا سر داسې لاندې کړی چې خدای ویم نه او د دې خلقو داسې جرأت چې د هغوی د مخې دومره چغې چغاري او بیا د خپل زګي نه اوچتېدل را لګېدل. دا د کوم زګي توک دی لکه او دا کومه خبره ده؟ دا زموږ نه خپل میشن ير کوي. دا الله رب العالمین خاطر وکوي، دا خپل میشن را ایثار کوي. اسیم زموږ نه میشن تللی دی. خبه کېږئ ما هغه د شیخ القرآن رحمه الله چې یو شاګرد شاپور لاړو ټول شاپور روښانه کا الله. عبدالعزیز بلوچستانی صاحب لندن ډېرې ته راغی، ملکن ایجنسي پې الله روښانه کړه. شیخ عبدالجبار صاحب حفظه الله باجوړ ته تشریف ویوړو، ټول باجوړ پې الله کریم روښانه کا. شیخ سراج الدین صاحب د باړې، شیخ عارف صاحب رحمه الله، دغه شان نور علما، شیخ ولی الله د کابل ګرام، دی یو عالم دومره کارونه کړي دي چې نن ما ته 50,000 کسان را جمع شو، هغه کار نشو کولی. مولانا طاهر صاحب په دې باندې مختصر خبرې پرون کړې وې، کاټلنګ والا، کوی برمول والا. موږ نه میشن ير دی. ګورې میشن زمونږ د قرآن عظیم بیان او د سنت بیان، خو د میشن سره سره عملون دی. ګورې دا نه چې د قرآن و سنت بیان به او عمل به نه و سنه موحد عالم او ملګری او دې به تا کارونه کوي. ترمامیټر به ځان سره ګرځوي. ترمامیټر پېژنئ نه مولا؟ یو د ډاکټر ترمامیټري، یو د مولا ترمامیټري، دنیاوي مولا. دا هغه ترمامیټر نه و. د دې میشن خداو چې د 14 کالو بدعتي هغه چې د دې سره یو ګنټه نیمه تیره کړي، نو هغه له الله رب العالمین د توحید رڼا ورکړي او د سنت رڼا ولا الله رب العالمین ورکړي. ګورو ته اکثر دا واقعه کوم. پنځپیر مرکز کې یو ځل حضرت امیر محترم شیخ القرآن صاحب حفظه الله تعالی قر الله عینیه، هغوی د حکم مطابق مې یو ځل بیان کړو. دا خبرې مې کړې وې هلته. پرون یو طالب مخې له راغی چې راتلم د کلي نه، ما شاګردو، خو خبره ختمه ده، بس په دې کې د چا څه کمال خو نشته. نو هغه ځای کې ما طالب ما ته وایي چې 2-3 کالې مې دې سبقونه ووې، مې خدای د خوار مکه پټکې دي والې دي ګیرې دي راله، خو بدعتي کېږي. ما ته وایي دا به څنګه کېږي؟ مې دا کېږي. وایي نه چې فلان کې دي یا فلان کې دي. ما بچي په یو صف کې پنځپیرې مانځه ته ولاړو، نو په هغه صف کې به ما مونځ نه کوو چې دې کې پنځپیرې ولاړ دی مانځه ته. چې د روټۍ په یو صف کې به زما سره د حسن زو هغه ملګری ناسو، جامع خلفای راشدین مالیپور کې مفتی احمد ممتاز صاحب، هلکه هغوی ښه خلق علما، هغوی مونږ ته دا خبرې نه کولې. خو د طلباو زو د بعضې منیې والاو قدرۍ والاو چې په عبارت دې مولیانو به قصې مسې کولې، مونږ یې برباد کړي. نو دونه خلافم، خو پر رب کعبه مې دي قسم، خو چې اول ځل د خال مدرسې ته لړم، دا کال مې تیر کو ولته، سترګې مې په خپل روښانه شوې، مې داسې د خدای په قهر باندې اخته وې. او چې بیا 2008 کې پنځپیر ته رالم، قرآن کریم درس ته کېناستم، دا مې د الله کلام په لاس کې نیولی دی چې ما ځان ته کمې بدې ردې ویلي دي چې تا ټول عمر په مدرسو کې تیر کو، تاله اوسه پورې د قرآن ترجمه هم نه درځي،
د قرآن خلاصه هم نه درځي، د قرآن د درس نه هم نه خبر. نن ورونو چې الله رب العالمین څه راکړي دي، والله العظیم د کلام الله په دې برکت راکړي دي او د دې ملګرو په معیت او په ملګرتیا باندې راکړي دي. په دې وجه ورونو علا وجه البصیرت دا خبره کوم، پرون نه دا خبرې را روانې دي. رباني صاحب او پېښوري صاحب ټولو دا ووې چې موږ ساسې داسې کدوان مدوان نه یو چې د قشانتې راغلي او دې ځګي کې داسې ناست یو. الحمدلله زموږ زړه په دې مسله باندې 100% مطمئن دی. یو سړي چې 14 15 14 کاله بل ځای تېر کړي که نه، د هغه راړولو باندې ډېر محنت کېږي. زما په راړولو باندې صرف دعاګانې به شامل وي، هېڅ محنت نه دی شوی، صرف دی قرآن بیان کړی دی، ما واورېدو، دی سره مې وخت تېر کا. ما ته زما زړه دا خبره وکړه چې دا خلق چې دي نو دا حق پرسته دي. او چې شروع کې به د ملګرو وي بدعتیان که نه، مله بله قار راتلو، خدای هم خوار کا هر چا ته بدعتي. څنګه بدعتیان خیال دی دی نو دې چې هر چا ته بدعتي هم ووایه. اوس موږ هم کراچۍ کې پاتې شوي خو سنتو نه بعد دواګانې نه دي کړي. خیر څه قصورات شوي دي، خفه کېږئ مه به ووایم، ختمونو له به یې لېږلو، موږ به کې ختمونو والا پېژندلي وو چې دا به کې 500 روپو والا ختم دی او دا به کې بریانۍ والا دی او دا به کې شوم بسکټو والا دی. بسکټو والا چې به راغی موږ به ورته چې زه ورشم، هغې کې موږ څه کارو؟ بریانۍ والا به راغی، پیسو والا به راغی، نو استاذ ته به مخې ته شو دغه شان چې کلمه به کې مور لېږه ورسره اوسو. دا قصې هم کړي دي، خفه کېږئ ما، خو ګناه یې د هغوی په غاړه، ګناه یې د هغوی په غاړه. عزیزانو دا یو میشن الله را کړی دی. او ما حدیث ویلی و که نه، لیس منا من لم یتغن بالقرآن. اللہ رب العالمین جسے صاحب قرآن بنا دے، اللہ رب العالمین جسے قرآن کریم کے علم سے نواز دے، پھر وہ بھی اور لوگوں کی طرف محتاج رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. دا زمنگ نہ دے قرآن عظیم اللہ درک، دا قرآن علم اللہ درک، دا قرآن والا مشن اللہ درک چې ټوله دنیا په دې کار باندې اخته ده چې دا مرد میدانان، دا موحدین منګه د قرآن عظیم نه په کومه طریقه باندې واړو. یو 2 هفتې مخکې ما پسې زموږ محلې یو ملګری راغی سپین ږیری، دا طلبای پیژني، بیا د هغوی باندې تندر راغورځېدلی و چې تاسو په دې خپل درس کې څه معمولي تخفیف وکړئ. او دا دونه د الله تعالی په قهر باندې اخته دي چې د قرآن عظیم درسونه په دې باندې نه برداشت کیږي. رونو د دوی د برداشت نه بهر خبره ده، د یهودو نصارا د برداشت نه بهر خبره ده، د هغوی د وس نه بهر خبره ده. او بیا هم الله رب العالمین دا کلام موږ له راکړی، د دې میشن یې موږ ته حواله کړی. په صداقت باندې به دا میشن سرته رسوي انشاءالله که نه. لاس اوچت کړئ د خیره سره. یو بل وعده د نعلم بې ځایه چغې به نه ووي انشاءالله که نه د خیره. چوتي ګوره لګېږو به هم نه که دې ځای کې هر یو عالم بیان کوي د هغه ځای کې نه چغې چغاري کول دا خلاف ادب خبره ده. زمونږ او ستاسو سره دا خوند نه کوي. الله رب العالمین دې زمونږ حامی او ناصر شي. واخر دعوانا ان الحمدلله. حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب. الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له
كفوا له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه لا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم عزتمند علماء کرام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشن د دین نبوی د باغ ګلانو طلباء کرامو نورو عزتمندو مسلمانانو ورونو الله رب العزت مونږ او تاسو باندې لوی فضل او کرم دی چې د مسلمانۍ د زیور سره سره زمونږ او تاسو تعلق داسې جماعت سره راوسته دی چې د دین د زده کړې او د دین د خودلو او د دین د خدماتو یو جامع جماعت ته او زمونږ او تاسو د زندګۍ او د ژوند ذمہ داری هم د خپل رب
الله رب العزت د خوږ دین دا زده کړه او ورسره د هر چا موافق د دین متعلق خپل مسؤلیت ته مونږ با دغه جماعت ارشاد توحید و سنت دا سپیشل میشن چې دا میشن د رب کتاب ټول دنیا ته رسول دي دا بس د کوهم او رسو به هم آدمشن نبوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا باغ چې مونږ تخپلو شيوخ او اسلافو ډیر په کوششونو او په مهنتونو باندې لګولې نو د دې با لکه څنګه چې حق ته دغه با پاسبانی وکاو او آبیاری وکاو رونو د دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه د دین په نوم باندې ډیر خلک د دینی خدماتو په نوم باندې کار کوي او د دین نوم اخلي اسلام نوم اخلي او د دینی خدماتو داوا کوي خورونو اصل دین چې ستوي د دین چې څه حقیقت ته او د دین چې سمانا او مقصد ده هغه د هر چا په لاس کې نه ده ځکه دین ویل کیږي یو مستقل قانون او نظام الهی تا الدین وزن الهی جامع الدین وزن الهی سائق لذوی العقول دین دې ته ویل کیږي چې الله رب العزت ټول دنیا ته د یو نظام په شکل باندې را لګلې دی او دین دا یو نوم دی د ایمان او اسلام او د شرایعو زمونږ استاد امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي الدین اسم واقع الدین اسم واقع علی الایمان والاسلام والشرائع دین دې ته نو ویل کیږي چې تصرف د دین نوم واخلا بلکې دین ویل کیږي دیتا چې ټول نظریه عقیده او فکر او ایمان دا ټول الله رب العزت دی را لګلی شوی دغه کتاب د قران کریم موافق وګرځي او الله رب العزت ته د ټول زندگی د ټول ژوند او د ژوند هر پړاو غاړه کېږي الله رب العزت فرمای بلا من اسلم وجهه لله بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن سو کوئی چې دا زچ سوایم زما چې کوم فکر دې زما چې کومه نظریه دې نو دغه دینداري دې وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا يهوديان وی جنت ته بزینو مونږ بزو نصارا وی چې جنت ته زونو مونږ بزو سوق داسې دي چې هغه د جنت ته داخلي دلو داوا کوي او سوق چې دی هغه خپل نظر او فکر د ټولو نه جامع پیش کوي سوق داسې دي چې خپل ټول خدمات چې دي نو هغه د ټولو جماعتونو په خدماتو باندې ممتاز غني الله رب العزت کتاب تراشه الله رب العزت سوئی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن ولنا غسوق دیندار دیم اسلم وجهه لله چې ټول په ټول خپل ځان حواله کی الله رب العزت ته دی ته ویل کیږي دیندارا دی ته ویل کیږي مسلمان دې کا داواو کی د جنت ته داخلي دلو
دیکا جنت تا د داخل دلو امید وساتی خو په دغه قانون بساتی چې من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دغه ته اسلام ویل کیږي او دغه ته دین ویل کیږي. او دین اسلام چې دی دا یو جامع دین دی، دانا چې یو جزئی خدمت را واخلا واغې ته دین وایا، بل جزئیات دین را واخلا هغې ته دین وایا، بل جزئیات اسلام را واخلا نو هغې ته خالص امدغه مسلمانی وایا. بلنا نانا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عقیدہ نظریہ فکر دا ټول د دین اسلام، دغه شان اعمال ټول د دین اسلام، اخلاق او عادات ټول د دین اسلام. هغه خپل کنو دا د جامع دین را واخستوم. بیا ورونو دغه دین هدم چې کیږي او د دین مقابله چې کیږي د دین په تصادم کې د دین اسلام په مقابله کې چې راوځي نو هغه شرک دی. دغه شان بدعت دی. شرک او بدعت چې دی دی سره د لا اله الا الله مقابله کې مشرکان. بدعت چې دی نو په دې باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې. دیو جنا جماعت اشاعت التوحید و سنة امدغه مسله د لا اله الا الله بیانی دغه د دین اسلام د مشن نبوی صلی الله علیه وسلم د مشن پاسبانی دی. او دی سره سره چې داسي چې نه الله مانی، الله رب العزت وجود نه مانی، یا دا الله وجود منی شریک ور سره جوړي، یا دین د ځان نه جوړي واغې ته دین وایي، یا داسي چې بالکل د دین نه بیروخي وکي، مذهب پابندی نه مني، کله په یو شکل کې نو کله په بل شکل کې. مونږ ته الله رب العزت قرآن را لېږلی دی. دغه قرآن چې دی دا د دین اسلام شرح کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته دین ښودلی دی، طریقه د ژوند ښودلی دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. او مذهب یوازې دغه دین اسلام مذهب دی. ان الدین عند الله الاسلام. یا خداوی چې دیم ځان ته کوم مذهبونه وزکړي نو هغې ته هم مذهب وایي. خلق وایي دا هم ځان ته یو مذهب دی، دا مذهب د دی مذهب دی مذهب نام. یا داسې وي چې ډېر مذهبونه یو وحدت راولي، وحدت الادیان والا. ورونو دی ټولو ته الحاد ویلی کیږي. که الله نه مني نو ملحد دی. الله رب العزت سره د منلو داسې تصور وي څنګه چې د الله منل دی هغه شان نه، دا هم الحاد دی. یا د الله رب العزت سره شریک جوړي قسمه قسم طریقو سره نو دا هم الحاد دی. یا داسې چې مذهب نه ځان بلتر ګڼي، کله وی آزاد خیالي دی، کله وی میرا جسم میری مرضی، دا هم الحاد دی. کله وی نه د هر مذهب احترام پکار دی، دا مذهب دی، آغا مذهب دی، دا مذهب دی. هندو مت ته مذهب وی، بودھ مت ته مذهب وی، هندو درم ته مذهب وی، جین درم ته مذهب وی. هر یو باطل مذاهب چې دي چې آغا مذهبونه د سره دي نه هغې ته هم مذهب وی، د هغې احترام هم لري. یا داسې چې د دې ټولو یو شریکه نقطه ذکر کی او هغه شریکې نقطې باندې د انسانیت په نوم باندې خلکو نه دین اسلام هیرول او په دین اسلام کې شکوک پیدا کول. مقصود پرېږدي. ملحد ته ملحد د دې وجې نه ویلی کېږي العادل عن الحق والمدخل فیه ما لیس فیه. دی د حق نه ځي وخت یې په خپله هم نور هم څه کوي. الالحاد فیه الشک فی الله. الحاد په دین کې دا دې ته ویلی کېږي چې د الله په دین کې شکونه څوک پیدا کړي. او الله رب العزت په دین کې چې څوک شک پیدا کړي نو دغه الحاد دی. دغه شان وروستو بیا وایي فکانت تطلق صفة الالحاد
عند العرب على اي احد اظهر بدعا وان كان مؤمنا بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم اما اطلاقها على الكفار والزنادقه فاشهر. آغا سڑے چی آغا پا دین کی نوی نوی کارون راو باسی دیتا الہاد ویلے کی کفار و زنادقہ داد دغا الہاد پا نمبان مشہور دین. یو الہاد دا نبی علیہ السلام دا دورنا بعد دا صحابہ پا دور کی دا خوارجو پا شکل کی د خوارجو په شکل کې راوته او دویم الہاد باطنیو په شکل کې راوته او دریم الہاد چې د نو آغا د اصحاب العدل والتوحید په نوم باندې معتزله په شکل کې راوته او اوس د دې دور الہاد چې دی رونو نو آغا د ساينس په نوم باندې راغله ساينس په نوم باندې راغله دغه الہاد رونو بس دا وی چې مشاهده کیږي او په عقل باندې معلومیږي نو بس دا صحیح دی او که په عقل نه معلومیږي او مشاهده نه کیږي نو هغه ته موږ دین نه وایو. کله یو قسم شک کی او کله بل قسم کله ګیلی کی کله شکوي کی کله بوي هغه یو سوړان د خدای نه ډیر خپو هغه پلانی د خدای نه ډیر خپو بیا چې تو وای چې دا دی ولي ویل پیدا ز تعویل کوما باچا نوم ته خدای ویل او خدای ته دا تسکه خدای دی هغه دا ډیر غلط کارو کو هغه دی خدای دی هغه کې د خدای ظالمان دا د سو کو تعویل دی غلط کړي ری ولی زکا هاغا دی خدای دی هاغا کې د خدای ظالما دانا دینا نا دی دانا کې د خدای ظالما غلطی دی او کا تعویل دی غلطو کو نورونو دا یو خطرناک فتنه دی زمونږ جماعت او زمونږ مشن چې دی رونو دا د هر باطل رد کی خصوصا د دې دور الہاد چې نو د دې هم رد کیږي او الله رب العزت قران کریم کې اول سر کې فرمایي مؤمن او متقی دي ته ویل کیږي الذين يؤمنون بالغیب چې هغه په غیب باندې یقین کی مشاهدات پر خپل ژوندۍ او ژوند نه تړي عقلیات پر خپل ژوندۍ او ژوند نه تړي واخر دعوانا